الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. د بدعات و د رد په سلسله کې مونږ ډېرې خطبې وکړې او الحمدلله شروع دي او د الله د دین د صحیح معرفت د پاره شرک سره د ټولو اقسامو پیژندل او بدعت سره د ټولو اقسامو پیژندل او بیا ځان ساتل ضروری دي. امام مالک رحمت الله علیه به فرمایل چې کم عالم د بدعات رد نکي وای دا لازم د عالمانو په صف کې نشمارم او وی کم عوام چې د بدعات او د رد نه خبر وي دا عوام زده الله د نبی په تابعدارو کې لا نشمار نو په عالم باندې دا ضروری ده چې رد د بدعات او د منکرات وبکي اور په عوامو ضروری ده چې ځان به خبري. شاطبی سے پدی کتاب لیکل ده کتاب الاعتصام یو پنځپيري عالم لګیا و هغه وی د پنځپیر شیخ القرآن واحد سړی چې رد بدعات وی کړی ما ته وی تعبیر ډېر ښه استعمال و دا سه مکوا دا خو څه شخصیت پرستی کې د پنځپیر د شیخ پلاران تیر شوی دي تا د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه منهاج السنه النبویه التوسل والوسیله وغیرہ کتابونه نه دي کتلې هغه اهل علم د بدعات جرړې استری ابن القیم دې نه دي کتلې مخک سلف د امت دې نه دي کتلې اور بیا تر پنځپیر د شیخ کتابونه وګوره نو د ابن حزم شاطبی صاحب عبد الوهاب نجدی شیخ الاسلام ابن القیم شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت الله علیه او د ابن حزم د کتابونو نه د پنځپیر د شیخ کتابونه ډک دي بلکې دا سلور شپږ علما چې تلر کې نه د پنځپیر د شیخ کتابونه پنځوس پاڼې نه پاتې کی نو څنګه چې شیخ القرآن رحمت الله علیه د پنځپیر لوی خدمت کړی د پرد د بدعاتو کې دارنګ دا غپلارانو نیکینو مشرانو علماو په دې مسلو ډېر ځانونه کړهولې دي او ډېر ښه کتابونه لیکلي دي. نو کتاب الاعتصام د شاطبی پرد د بدعاتو کې یو مضبوط کتاب دی او بهترین کتاب دی. هغه ډېر ښه خبره لیکلې ده او عام قاعدم د آیات ساته ته چې د شرک او بدعت مسله چیړي خلک جنگ کوي او ته چې د عام ګناه مسله چیړي خلک جنگ نه کوي. چې یو عالم د زنا ردو کی چرته کلی کې جنگ جوړ شوی دی یو عالم چې د سود ردو کی چرته کلی کې جنگ جوړ شوی دی یو عالم کې د ګیره خریلو ردو کی په کلی کې جنگ نه جوړیږي خو که یو عالم اووي چې سنت نه بعد په جمع دعا نشتا جګړه او مناظره او ټوپک او تماچو ته خبره رسی که یو عالم اووي چې جنازې نه بعد په جمع دعا یا دارنګ مړی په سسقات او وما درېما کلیزه او سلويختی نشتا نو یاد ساته په هر قسم گناهونو رد کوا عوام او علما جګړه نه کوي خو چې په شرک او بدعت باندې ردو کې عالمان په جګړه ته تیاریږي عوام په جنگ ته تیاریږي وجه دا ده چې زنا ته څوک دین او ثواب نه وي سود ته وندر پله ته څوک دین او ثواب نه وي خو سنت نه بعد په جمع دعا کولو ته خلک ثواب وي عید میلاد مناولو ته خلک ثواب وي په سلورو مذاهبو کې د یو مذهب انتخاب په طریقه د تقلید شخصي کولو ته خلک دین وی واجب وته وي نو کله چې په دې باندې رد وشي نو په دې باندې خلک جګړې کوي دشمنۍ په کوي فتنې په جوړي پته لګي په ګناهونو کې لوی ګناه چې دا شرک دی ورپسې بدعت دی. زناکار زنا کوي خو دې زنا ته ګناه وایي
جامتی او ګیره خریله سړی ګیره خری خو دې ګیره خریلو ته ګناه وي چرته وته ثواب نه وي سود والا سود کوي خو دې سود ته ګناه وي چرته وته ثواب نه وي دروغ والا دروغ وي خو دې دروغ ته ثواب نه وي ګناه وته وي خو بدعتي چې بدعت کوي دې بدعت ته ثواب وي که ګناه وته وي وی ثواب دې عید میلاد وی مناو ما ثواب دی ویول سنت نه بعد دعا بد شي دی ثواب دی ویول مړی پس اسقات او صابون چکیو د جمعې د شپې خیرات بد شي دی نو چې کم ګناه پرېګ دا ګناه ته ثواب وې نو دا څومره لوی دروغ د الله په نبی باندې جوړول دي د وجنا امام مالک رحمت الله علیه ډېره سخت خبره کړې ده پرد د بدعاتو کې ویلیو وای دا بدعتي چې دی دا داو کوي چې ان النبي صلی الله علیه وسلم خان الرسالته دا الله نبی پورا دین نه را لېګلې خیانت کړې ده د سنت نه بعد په جمع دعا عید میلاد تقلیدونه او دا خبره ته پاتې شوې دي دا زموږ مفتیان او عالمانو دل پورا کو نو دې د الله د نبی په نبوت باندې پورا مطمئن نه دي نو عرض مې دا کو چې د بدعات رد په عالمانو باندې ضروری دی د هغه بدعاتو نه یو بدعت چې په دې علاقو باندې ډېر زیات مروج دی او مشهور شوی دی هغه بدعاتو نه یو بدعت د جنازې کټ سره په زور جهر باندې ذکر کول دا ډېرو علاقو کې دا رواج دی چې کله د مړي کټ اوچت کی نو په زور وي سبحان الله الحمدلله الله اکبر استغفر الله څوک چغي وي څوک ساندې وي څوک نه تکبیر چغي وي یاد ساته د الله د نبی د جنازې لپاره کټو چت شوی دی خو په لار باندې په جهر ذکر نه لري شوی د صحابه کرامو قبرونو ته تللی دي او د هغې د جنازې کټونه اوچت شوي دي خو د جنازې کټ سره د جنازې نه مخکې په جهر سره ذکر کول دا بالکل ندی ثابت دا بدعت ته او د الله نبی فرمایي من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد چا چې داسې عمل وکړو چې په هغې زما اډر او زما دسخط نه وي فهو رد دا که امام مجتهد ته منسوب شم به مردودي فهو رد په دې که یو مفتي فتوا ورکړه هم به د عمل مردودي فهو رد دا که شیخ الحدیث او شیخ القرآن بیانوي هم به مردودي بلکې قبلیږي به هغه عمل چې په هغې مهر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې حدیث کې د الله نبی شیخ پرستی مفتی توب قابلیت دا خبرې لري کړې د الله مخې ته قابلیت او زور نه چلیږي د الله مخې ته د نبی صلی الله علیه وسلم د قول او د هغې اجازت نامه چلیږي نو ما عرض دا کو چې دا یو بدعت دی البحر رائق دویم جلد کې وایي ويكره رفع الصوت بالذکر وقراءة القرآن وغيرهما في الجنازة आवाज اوچتول ذکر په اوچت आवाज کول قرآن ویل په اوچت आवाज د جنازې په دوران کې دا بدعت ته او مکروه دی والکراهه فيها کراهه تحریم حرام دی حرام مکروه تحریمی درجه ده نو عرض مې دا کو چې دا یو بدعت ته چې د جنازه په موقع باندې کولی شي الله دې زموږ مسلمانانو ساتي کوم علاقو کې چې ده تفا لا یقینو کا جګړې په کوي هر قسمه سختي او بده په کوي او دا عمل په ته بندول نه شي دویمه خبره یو غټ بدعت نندار غلې دی چې د مړي د مخ نه تصویرانه غستی شي دا پنځپریانو کې بعضې چې د تحقیق ماده نه لري نو دی اکثر وی د مړي مخ ته کتل او د مړي مخ کار کول هم حرام دي په دې مسله کې خطا ہے دا مسله داسې نه ده یاد ساته د مړي مخ ته کتل پس د غسل نه او مخ کې د لامبولو د مړي نه دواړو کې جایز دي سمن په دې باب کې نشته پردې سړی دی داسې ښځې ته نه ګوري چې ښځې سره نکاح کېږي او دارنګې یو سړی ته دی ښځې نه ګوري چې دا ښځو دې سړي سره نکاح کېږي او سړی دی هغه ښځو ته نه ګوري چې هغه ښځې په ده باندې محرم نه دي غیر محرمه دي دا ځان له یو مسله ده دې ته به نه ګوري لیکن نور د مړي مخ ته کتل دا صحیح طریقې سره ثابت دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې راغې
عثمان ابن مظعون په کټ کې پروت و، د الله نبی وتا او قتل مخ ولخکار کو، د الله نبی خلم کو، د الله نبی وجړل چې زه په خپل مرګرو پس ډېر خپېما او مرګ د چاله حاس نکي، د الله فیصله ده. عثمان ابن مظعون زمونږ نه لاړ، د الله نبی په خپل هم د مړي مخ ته کتري دي، هغه خپل کړي دي، په هغه سمن اراده کړي. دارنګ د الله نبی چې خپل وفات شو، سیدنا ابوبکر صدیق راغی او د الله نبی خپل کو، ورته وی طبت حی و میتا، اے د الله نبی ته چې ژوندې وې خوشبودار وې، نو ته چې وفات شوې نو خوشبودار یې. د الله نبی خپل کړي اور هغه صحابه لیدل په دې کې سب منع نشته، خو د مړي د مخ نه تصویران اغستل، هغه بیا په اخبارونو چلاول، هغه بیا نیټ لور کول، دا د مړي بے عزتی ده، دا حرام دی او دا ناروا دي. دا پس د مرګ د خپل مړي د ګناهونو اکاون کلاول دی، هغه ته به الله عذاب ورکړي. بس ته کنه سړی مړ شي، دنیا نه لاړ، خبره ختم. دا تصویر د مرګ چې ته دل شهر کې، دا خو تصویر اسیم ګناه ده، خدا خو ته د مرګ یاد بیا بیا تازه کې، دا خو ته په ګناه کې د خلکو امداد کې. دا اهمه خبره ده چې د مسلمانانو د خبرې ته ډېر زیات خیالي. نو دا بدعات دي، او څومره چې زمونږ تاسو وسی زمونږ معاشره به ښایسته کېږي، الا چې زمونږ تاسو دین پیور او خالص پاتې شي. کله چې دین شکیل او صفا نه دی کنه، خلک په دې عمل تم نه دی تیار. د کم دکاندار د پيو بارکه چې دا مشهور ای چې دې پرې پيو کې وبا اچي، یا دې پرې پيو کې پاوډر اچي، سوجي ناششته یو سبل ساچي، هغه پیسو غخي نه اخلي. دا په خپل اوریجنل حالت کې وپراته نه دي. زه پیسو کوم دغه څه کله چې دین اسلام د شرک او بدعت نه پاک شوی نه، نو غیر مذهب خلکم داسې دین ته نه تیاری. دا یو مشهور خبره ده، امریکا کې یو سړی مسلمان شو، کافر او بی دینو، چې مسلمان شو نو بیا په دې د مولانو جنگو چې دی به حنفي که شافعي به که مالکي به، نو رورا چاوی دا به امام ابو حنیفه په مسله کې، ځکه چې دی کوفې ته ډېر نږدې دی. بل وی نه، ته خو تازه حج او عمره کړې ده، دا به د امام مالک او د امام شافعي او د احمد ابن حنبل په مسله کې 3 ورځې په دې خبره جنګ نه خلاصېدو. بیا وی زورور په لاړه لغي حنفي کو، نو بیا د احنافو کې په دې جنگو چې بیخي حنفي وي کنه، اصول او فروع کې به طریقه جدای، په تقلید به اشاعره کې کنه ماتوریدیو بکی. دا جنگ نه ختمېدو. د اشاعره او ماتوریدینه پس ولا دا جنگ په غاړو چې دی به حیاتی که مماتی وي، دیوبندي وي که بریلي وي. وی هغه چې دا کیسې وکړي د اسلام نه پس خو ما د ډېر غټ پلونه او ټوپونه پاتې دي، وایسته لړو وی چې بیا هغه یو بېدیني خو بس کافر خو ومه. نو دې فرقو او دې نسبتونو د اسلام نه د خلکو مینه ختمه کړې ده. بس مونږ خدا وایو زمونږ یو پارټي نشته، زمونږ یو جنډا او یو تنظیم نشته، کوي د چا به زمونږ پارټي چې دا اسلام دی، بس زمونږ یو لیډر نشته، زمونږ مشر او رهنما چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. زمون په علماء کې هیڅ قسم اکابر نشته، زمون اکابر کې دي اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم کې دي. زمون هیڅ قسم لا او قانون نشته، که زمونږ اصول دي نو هغه قران او احادیث محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دي. بس مونږ مسلمانان یو، مونږ مؤمنان یو، مونږ متبعین یو، مونږ اهل الحدیث یو. دا اهل الحدیث مونږ د یو ډلې او د تنظیم نوم نشمارو، اهل الحدیث مونږ د مسلمانانو د عقیدې نوم شمارو. د اهل بدع مقابله کې د مسلمانانو د پاک دین نوم اهل الحدیث دی. کدا د ډلې او د تنظیم نوم زمونږ داسې نوم تم لس رشته سلام دی. بس مونږ مسلمانان او مؤمنان یو. په دې دعوت خلق راځي، دین خلق متاثر کیږي. او چې مسلمانان د فرقه او جنډه کړل غره، تاسو کو د سیاسيان جنډه شي په دې یو کور کې دنه 2 جنډې لګېدلې، یو پلار زوی د یو بل ګریوان ته لاسه چورو ته تیار دي. ولې دا جنډه او زما دا جنډه ده. نو دې جنډو دې فرقو دا غیر رئیس تری لپاره دي چې مسلمانان په تار کې او د دې اختلاف په زیات کی. عرض مې دا کو چې بیا غټ بدعت دا کیږي په غړو علاقو کې د جنازې نه پس دعا کوي. دعا بعد الجنازه او مستقل بدعت ته.
ځکه دا جنازه چې تا وکړه اللهم اغفر لحینا الله زما ژوندي وبخې دا دعا ده کنه ده ومیتنا الله زمون ټول مړه وبخې دا دعا ده کنه ده وشاهدنا الله دا موجوده وبخې وغائبنا الله زمون غائب خلقو مبخې وصغیرنا وکبیرنا الو واړه مبخې زنارینه او زنانه مبخې دې لغته دعا بلښت د دې دعا نه پسوم چې امام سلام جربا سی بیا یو کولکولا ولړی هغه وی بیا وته دعا وکې نو مولانو یا وی حق او ثابت شه دې ټول وته دعا وکې وی جنمازونه رانږدې کې او یا استاد ما پیټه رانږدې کې دا ټول د خېټې لپاره پروګرام جوړ شوی دی د دعا نه پس دعا د کم دی د مونږ کې مونږ دعا غواړو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه په دې مونږ کې مونږ دعا غواړو اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم بیا به مولا مين جل په طریق دا دی بیا راتاو شي بیا وای دعا وته کې دا کرم خان لاله د نیکه د ماما د پپو د سخر د نیکر واره مړ دی بیا وته وزل دعا وکي په جمعات کې درې ځله بیا مونږ بس دعاګانې کیږي دا د محمد رسول الله په وخت کې نو دا زمونږ د 100,000 نه زیاتو صحابه په وخت کې نو دا د تابعین او تبع تابعین په وخت کې نو دا د باندې امامانو او دا بیوقوف عوام رئیس دي د دې د الله دین سره هیڅ کار نشته تا کم دینو دا تا د کم ځای نه غږیږي ته خو مسلمان ته خو بیا د قرآن نه غږیږي یا به د حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه غږیږي او چې دې کې صراحتا نو د صحابو په اقوالو غږیږي دین پاستا دین دې څه شي چې راته لګیا او لوی حساب کتاب د ځان بس جوړ کړی دی یو دعا پس د جنازې نه بالکل نه ثابت او د الله نبی فرمای من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد چا چې زما په دې دین کې دا سه یو طریقه راو باسلا لیس منه چې هغه د الله د نبی په دین کې نه فهو رد دغه دعا د مردود ده دغه عید میلاد د مردود ده دغه خیرات او صدقه د مردود ده دغه طریقه او دغه حتمونه او دغه کجور اډو کې د مردود دي ځکه په عمل به د محمد مصطفی سلام د طریقې دلیل پیش کړي بیا د الله نبی بل ځکه فرمای من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وای چې داسې عمل کو چې د الله د نبی اډر په نه وای دا بردي کله کله دی وی ټیک د الله نبی د سنت نه پس په جواب دعا نه کړي ټیک د الله نبی د جنازې نه پس دعا نه کړي خو یې منه هم نه کړي منه هم نه ده کړي وای چې مونږ نه ونکړه بس جایز وي دا د جواز دی بیماره سخت مړ کول د مولا وای دا الله نبی دسه فرمایي چې من عمل عملا ليس عليه امرنا چا چې داسې عمل کو چې زما اډر په نه دا عمل مردود دی تو خیر جنازه را بعد په دعا د محمد رسول الله اډر بس اډر چې په نه دام د مردود کې دوه نه کی دا الله نبی بل ځای فرمایي فان كل محدثه بدعه ار نوې کار چې روزي دا به بدعتي د جنازې نه بعد دعا نوې راوته دا د الله د نبی او د صحابه او د تابعین او تبع تابعین وخت کې نه و عید میلاد النبی مناول نوې کار دی د کجورو په اډو کو باندې ختمونه کول نوې کار دی دارنګ چې کم دی مړی په صابونونو تقسیمول درېما کلیز او سلوختی کول دا نوې شی راوته دی او د الله نبی فرمایي فان كل محدثه بدعه ار نوې کار به بدعت وی او بیا فرمایي فان كل بدعه ضلاله ار بدعت به گمراهی او كل ضلاله فی النار ار گمراهی او گمراهی والدا به اور د جهنم کی نو عرض مې دا کو دا احناف چې دي خپل کتابونه نه مني کني دا مثلا نیمه زمون سمېږي زمون یو بدعتي سره باسو یې چویم منځ کې ناستو ما ته مولوی صاحب تاسو دا مسله به سمېږي بسو مې پوره خو ځکه نه سمېږي چې د بدعاتو نه توبه نه وباسي او د قران حدیث ته صحیح نه تسلیمېږي نو پوره دا خبره نه حل کېږي خو مې جوړ لبم لاړ شي په یو شرط وي څه شرط مې دا کم امام ابو حنیفه او کم فقه حنفي چې دی په منبر بار بار یادې کدا فقه حنفیم د صحیح معنی ما دلته مسله ختمي څنګه مې خلاصه الفتاوی د کتاب د طاهر بن احمد اول جلد راوړا هغه وی لا يقوم بالدعاء بعد الصلاه الجنازه وقبلها وې د جنازې نه پس په دعا باندې بالکل عمل نشي کوله او د جنازې نه بعد په دعا نشي کوله مې دا د کتاب د دې معنی دومره وګدي کیسې شروع کړم المبسوط د سرخسی د دې د سنټر کتاب دی هغه وی ليس بعد الرابعه دعاء سوى السلام وای چې سلور تکبیره په جنازه کې امامو کې بیا به د سلام نه دعا شته ده
دا د احنافو کتابونه دي دی بیا مولاړي وی جنازه نه پس دعا وکړي حال دا چې دا شین بدعت دی بیا دا یو شبهه پیش کی په دې مسله کې شبهه چې دا دعا ثابت ده وی بسره وی حدیث کې راضی ابو داود کې چې اذا صلیتم علی المیت فخرسوا له الدعاء کله چې تاسو په مړي جنازې مونږ کوي نو ورپسې فورا اخلاص سره دعا وکړئ وی دی فخرسو کې فا راغلی دا او دی فا کې ویډر غټ چل دی مونږ ورته وایو د دې فا معنی محدثینو له ورتلو کنه ورتلا محدثینو کې دا دعا پس د جنازې نه چا کړی دا نمبر 2 چې د جنازې نه پس دا دعا ثابت ده نو دې ته ستا احناف علماء بیا مکروه ولي ویلي دي نمبر 3 د فا مطلب خدا نه چې د دې عمل نه پس دعا وکا ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی فرمایي اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا کله چې قرآن ویلی شي فاستمعوا له غوږ وتکیله دی فاستمعوا کې دلتم فارا غلیدا نو چې قرآن ختم شي د ختم نه پس به قرآن ته غوږ دی کنه د لوستلو په دوران کې به ورته غوږ دی د لوستلو په دوران کې به قرآن ته غوږ دی د کسي د جنازې په دوران کې به وي چې فخلصوا له الدعاء چې په جنازه کې دنه کله مړی ته دعا کې نو ډیره په اخلاص دعا وکا دی کې جنازه کې دنه دعا مراد ده جنازې نه بعد نه مراد او دلیل په بل حدیث هم ده چې المدونه الکبرى کې دا حدیث نقل له نو التکه پکاړو فار وړل نه ده اذا صلیتم علی المیت اخلصوا له الدعاء یا اخلصوا بالدعاء په دعا کې اخلاص وکړه دا د جنازې نه پس په دعا کې اخلاص نه ده مراد جنازه چې کم ټیم پړاوي هغه ټیم په اخلاص سره دعا وکړه هر از مې دا کو چې زمون دا دین ګوره مضبوط دین دی او ته په الله یقین وکړه زه د عوامو ته دا خبره ډیره کوم ای عوام ووره قرآن 13 سپاره زمون د رب کتاب دی دا خلکو د رائے مطابق شپږ سوه شپږ شپېته آیاتونه دي 12,000 احادیث د محمد رسول الله موجود دي قسم د مولا خو پرېدا اے عوام تاسو د الله په دین مکمل ځان نه رضا کړی دی مولا پوه شه او دین پوه شه نه پتا چې مرګ راشي تا نه ملائک دا تپوس نه کوي چې ستا مولا په کم دینو ورته وایي ما دینو که ستا دین کم ځای و ته د مولا په قبله نه خلاصېږي ته د مولا په جواب نه خلاصېږي مولا لپاره جنت او جهنم شته که نشته نو د عوامو لپاره هم جهنم شته او که نشته که چېرته یو مولا پسې تلل وی بیا به الله دا عقل او دا کوپړی صرف مولا له ورکړی و عوامو نه به الله مازغه اخیستی وی به چې دی هوښیار مولا پسې دی عقل الله صرف مولانو له ورکړی دی که هر سړي له جدا جدا ورکړی دی جی هر سړی له الله عقل جدا جدا ورکړی دی دا د دې دلیل دی چې هر سړی نه به د عقل مطابق مستقل تپوس کیږي نو دا الله او قانون د قرآن او د حدیث دا د مولا لپاره هم دی او دا د عوامو لپاره هم دی ته چې په میله کې ګوړه اخلي تا مولا بونه ته په ګوړه ته ښه پوهېږي ولې ګوړې سر د کار دی ته چې بازار کې پی اخلي تا د جومات استاد ځان سره بونه ته چې پی اخلم خطا نه شم ته چې وړوله پیزار اخلي نو تا چې د جومات استاد بونه ته چې د پیزار کې خطا نه شم ته چې د چینې بورې اخلي تا د جومات امام بونه ته چې ورګه چینې اخلم خطا نه شم ولې د ګوړې بوجې د چینې بوجې د وړو تروړه دارنګ پیزار کې تا دومره پوهه حاصل کړې ده چې ځان د دوکې نه بچ کې نو ولې تا د ګوړې په حساب کتاب ځان پوهه کړی دی او تا د دین غل نه دی پیژندلی ته په میله کې د ګوړې غل پیژنې او په ممبر د دین غل نه پیژنې څنګه چې د میلې خطرناک غل شته هغه په ګوړه کې رنګ کاټ اچوي داسې په دین کې قسم دی داسې غلی دي چې هغه د الله د نبي پاک حدیث پرېږدي او تا بدعت ته راکاږي د هغه لوی رب توحید پرېږدي او تا شرک ته راکاږي چې د ګوړې غل پیژنې د دین د غل هم پیژنې او که دې نه پیژندو د رب مخې ته به مختورنې دې قرآن کې به در باندې د الله نبي فیار کټ کی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ای رب ویلېږه جهنم ته د په شپږ سوه شپږ شپېته آیتونو باندې ځان ناغرضه کړی لوی غرور یې کو د لوی مغرور ذات نه ځان مخې اړولی او دارنګ خپل عقل پس روانو الله نه مې پکار داسې امتي جهنم ته ولېږه په غرض به زموږ د نجات بیا چا سره علاج وي سلار به چې موږ به بچو
نو چې نشته نن در باندې دا خبره حجت ګرځي. اوس هم تاسو سره ټایم شته، یو توبه وباسه، دویم صحیح د قرآن او د حدیث تلاش شروع کا. دا ترونه او دا گاوند او دا رشتہ دار دا پتو په ول قسم دې کدا پکاريږي، دا چې ډېر نراني دا رشتہ دار کنه او دیو ګډر غټ غیرتی دا به بلچاره والی پتا به خورې واړی. بس دین علاوه دي سره د ماچه دم نشتا. هغه لوی رب رضا کا او د هغه رب پر رضا کې ولګا، تمام کائنات بستا شي، تمام دنیا بستا شي، تمام خلق به الله ستا تابعدار کی. خو ته په صحیح مانو د خپل رب تابعدار شوي. الله تعالی دې موږ صحیح د قران د حدیث تابعدار کی. الله دې زموږ معاشره په قران او حدیث باندې مزینه کی، او الله دې زموږ د معاشرې نه د بدعات د رسم او رواج لري کی. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا.